बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मंग सर नन क्लास द सीसेस फंड प्रॉपर्टीज बमंग पदी वीडियो लेक्चर के डिस्कस को नो राजू फंड प्रॉपर्टीज की सदी नो द टोल नावल मंग सर द फंड फैमिली मंग सर दा कार की लकसंग चिमंग पे एचटीएमएल की द फंड फेस फंड टैगो और पागा की बा फेस एट्रीब्यूटो मंग द फंड फैमिली पे जरे कवले शु چې د خپل خوخي یو فونټ خپل ټیکست اپلای کو په HTML ویب پیج کې نو دا موږ د CSS په ذریعہ د فونټ فیملی په ذریعہ کولای شو موږ کولای شو چې د یو نه زیات فونټس هم اپلای کو د دې لپاره تر څو کېدای شي چې یو فونټ سپورټ نه وي د چا په سیستم کې نو دا دویم دی واخلي فار ایگزامپل فونټ فیملی یو ټایمز رومن دی بل ټایمز دی بل سرف دی درې مې ورکړي دي نو که چیرې ټایمز رومن چا سره کارونه کوي نو دا دویم واخلي که دا نه وي نو دریم واخلي او که دغه شان نه وي څلورم نو دا مختلف فونټس دي چې موږ کولای شو چې څه کو استعمال کو دغه شان بل څه د فونټ سټایل په ذریعہ موږ سره څه ده چې موږ کولای شو یو ټیکست اټالیک کو یا نارمل کو اټالیک سټایل ورته ورکو دغه شان بل فونټ ویریانټ د فونټ ویریانټ په ذریعہ موږ کولای شو سمال کیپس یعنی وړو حروفونو ته موږ څه کو دا چینج کو دغه شان فونټ ویټ په ذریعہ موږ کولای شو خپل ټیکست بولډ کو بولډر لایټر یا موږ د ویلیوز په ذریعہ هم دا ورکولای شو د سلو نه تر 900 پورې دا د ویلیوز دي چې څومره زیات بولډنس موږ غواړو نو هغومره زیات تر 900 پورې ویلیوز او که کم غواړو نو سلو پورې ویلیوز لایټر او بولډر او بولډ دغه ویلیوز موږ ټول ورکولای شو بل موږ سره د فونټ سایز په ذریعہ موږ کولای شو چې د فونټ ته خپل سایز ورکو دا نارملی موږ په پکسلز کې ورکولای شو او په پرسنټیج کې هم ورکولای شو چې څومره پکسلز لیکل زموږ په کار وي هغومره پکسلز موږ ورکو مطلب هغه نو وي نو پرسنټیج په ذریعہ هم موږ ورکولای شو د دې نه علاوه کیورډز په ذریعہ سمال ایکس سمال سمالر لارج ایکس لارج لارجر سمالر دغه په ذریعہ هم موږ ورته یو اندازه ورکولای شو چې زموږ ټیکس سایز دی دومره وي نیکسٹ موږ سره د CSS بیکګراوند پراپرټیز CSS بیکګراوند موږ سره سیټ کوي CSS background sets backgrounds of various HTML elements مختلف elements ته موږ background specify کولای شو دغه شان موږ کولای شو چې هر یو ټیګ وي کاغه پاراګراف وي کاغه موږ سره هیډینګز وي کاغه موږ سره فار ایگزامپل باډي وي کاغه هر څه وي ډیف ټیګ وي موږ کولای شو چې هغه ته بیکګراوند سپیسیفای کړو د بیکګراوند پراپرټیز په ذریعہ د ټول ناول موږ سره سره بیکګراوند کلر په ذریعہ موږ کولای شو خپل ټول ویب پیج ته یعنی باډي ته یا یو ډیف ټیګ ته یا یو ټیبل ته یا یو پی پاراګراف ته یا فار ایگزامپل انیثینګ اني ایلیمنٹ ته موږ یو څه کلر ورکو دغه بیکګراوند کې موږ سره څه شي راشي نو دا موږ د بیکګراوند ډیش کلر پراپرټي په ذریعہ کولای شو نو مخکې ته موږ مختلف قسم ته کلر نمونه وایلټ کلر نیم لکه ریډ ورکو گرین ورکو هر څه چې ورکو دغه شان هیکزاډیسیمل کې د کلر نوم ورکو RGB کې هم ویلیو ورکولای شو دا مختلف طریقې د موږ یوز کولای شو دغه شان بیکګراوند ایمیج پراپرټي موږ سره د دې لپاره استعمالېږي تر څو موږ د خپل ویب پیج په بیکګراوند کې یو ایمیج راولو صحیح ده یا که داسې نه وي نو موږ کولی شو فار ایگزامپل که موږ یو ډیف ټیګ اخیستی وي د هغه په بیکګراوند کې یو ایمیج راولو یا په باډي کې راولو نو موږ کولی شو د بیکګراوند ایمیج په ذریعه څه وکړو دا راولو نو بیکګراوند ډیش ایمیج از ایکول ټو فل کالن موږ لګو URL ورکو نو چې کوم URL موږ ورکو هغه پیج به موږ ته څه شي ډسپلی شي بل پراپرټي د بیکګراوند ریپیټ دا پراپرټي موږ دې لپاره استعمالیږي تر څو موږ سره دا چې کوم ایمیج موږ راولو که چیرې د دغه ایمیج سایز کوچنی وي نو دا نارملی په ټول بیکګراوند کې ریپیټډلی ډسپلی کیږي نو د بیکګراوند ریپیټ پراپرټي په ذریعه کولی شو چې موږ دغه کنټرول کو نو موږ وایو چې ریپیټ بیکګراوند ریپیټ که ریپیټ ولیکو نو موږ سره ریپیټ کیږي که نو ریپیټ ولیکو نو صرف یو ځل ښودل کیږي او که ریپیټ ایکس وي صرف موږ سره هاریزنټلی ریپیټ کیږي او ورټیکلی نه ریپیټ کیږي او ریپیټ وای موږ سره ورټیکلی ریپیټ کیږي خو هاریزنټلی نه ریپیټ کیږي بل موږ سره بیکګراوند پوزیشن دی بیکګراوند پوزیشن په ذریعه موږ کولی شو چې خپل بیکګراوند ایمیج ته پوزیشن ورکو موږ کولی شو چې فار ایگزامپل زموږ دغه ایمیج د سنټر کې د راشي لیفټ خواته د راشي د خپل مختلف ویلیوز دي لیفټ ټاپ لیفټ طرف ته چپ بره د راشي لیفټ سنټر لیفټ باټم رائټ ټاپ مختلف ویلیوز دي دغه شان موږ کولی شو چې پرسنټیج کې ویلیو ورکو چې د لیفټ خانه د څومره وي او د بره خانه د څومره لاندې وي د پرسنټیج په ذریعه دغه شان موږ د پکسلز په ذریعه هم څه کولی شو دته ویلیوز ورکولی شو بیکګراوند اټیچمنټ دوه ویلیوز لري چې کله موږ یو بیکګراوند ایمیج راولو او هغه د فار ایگزامپل که ورکوټی وي یا که هر څومره چې وي خو چې هغه په یو بیکګراوند کې وي
کله چې موږ سکرولینګ کوو نو دا ایمیج هم موږ سره څه کېږي سکرول کېږي که بره وي نو بره پاتې کېږي لاندې نور ټکس ښودل کېږي او که فکس موږ ولیکو نو چې که موږ څومره سکرولینګ کوو نو ایمیج به موږ ته هماغه شان ښکاري نو دا موږ سره څه دي د بیکګراوند پراپرټي ده بل بیکګراوند سایز بیکګراوند سایز په ذریعه موږ کولی شو خپل د بیکګراوند ایمیج ته سایز ورکړو د خپلې خوښې سایز ورکولی شو ایکس واي هریزنټل دې څومره وي او ورټیکل دې څومره وي موږ دته په پکسلز کې ویلیو ورکولی شو او دغه شان د ده څه بای ډیفالټ ویلیوز دي که ورکولی کو نو ټول پیج نیسي کنټینټ صرف ودې برابرېږي او هایټ یې څه کېږي اټو کېږي دغه شان مختلف موږ کولی شو د خپلې خوښې ویلیوز ورکو دا موږ سره څه د بیکګراوند سایز ده بل شارټ هینډ لنډه طریقه هم لري موږ بیکګراوند ډش څه لیکو موږ صرف لیکو بیکګراوند اول چې کومه ویلیو ده دا بیکګراوند کلر دی ورپسې یو آر ال ده ایمیج یو آر ال پسې یو ایمیج راولو ورپسې وایي چې نو ریپیټ رایټ ټاپ پوزیشن هم ورته سپیسیفای کوو نو دا موږ سره شارټ هینډ طریقه ده د بیکګراوند راوستلو دا به موږ هم پریکټیکلي ډسکس کوو راځو ون بای ون ډسکس کوو ما سره یو ایچ ټي ایم ایل یو پیج ده سی اس اس فونټ پراپرټیز او په دغه فایل کې موږ سره هیڅ هم کومه ډیټا نشته او دا ما جوړ کړی صرف ډیټا پکې نشته اوس به راشو په دې کې به څه ډیټا پټ کړو نو د ټول ناول موږ ویلو چې موږ سره د فونټ پراپرټیز دي اول به فونټ پراپرټي ډسکس کو بعد د هغې نه به موږ څه ته راشو بعد د هغې نه به موږ بیکګراوند ته راشو نو راځو یو پیراګراف جوړو او په هغه کې څه نه څه ټکسټ راولو دا ما سره یو پی ټیګ ده دا به زه دې نه واخلم او دلته به پیسټ موږ کولی شو نور پیراګرافس هم راولو دا به ما سره فار ایگزامپل دا ایچ ون ایچ ون او دا ایچ ون دلته کلوز شو نو ما سره ټکسټ یو پیراګراف او یو ایچ ون راوسته د زموږ پیج کې څه ډیټا راغله موږ به خپل پیج وګورو ما سره دغه ډیټا څه شوه ډسپلی شوله اوس راځو د سی اس اس دغه پراپرټیز په دې باندې اپلای کوو سی اس اس موږ په مختلفو طریقو راوستلی شو نو موږ به انټرنل سټایل شیټ په دې باندې اپلای کوو انټرنل سټایل شیټ موږ څنګه کولی شو په هیډ سیکشن کې د سټایل ټیګ په ذریعه موږ کولی شو چې انټرنل سټایل شیټ اپلای کړو نو موږ راځو سټایل ټیګ کې دننه خپل د سی اس اس کوډ لیکو چې څومره وي نو موږ ویلو چې موږ سره د فونټ پراپرټیز دي نو د ټول ناول پکې څه ده فونټ فیملی ده نو زه لیکم فونټ سوري اوس دغه چې کوم سټایلینګ زه کوم زه چاته اپلای کوم زه به یو سلیکټر ډیفاین کوم سلیکټر نه علاوه موږ کولی شو چې از ان سټایل اټریبیوټ هم دغه یوز کوو سی اس اس کوډ وکړو خو موږ از ا سلیکټر زه فار ایگزامپل وایم چې پی ټیګ ما سره دی دا سلیکټر شو اوس پی ته دې ما ته څه اپلای شي دغه فونټ فیملیز یا چې کوم سټایل زه کوم زه لیکم فونټ ډیش فیملی فونټ فیملی کوم یو فونټ نو سمپل تاسو لیکلی شئ چې کوم یو فونټ ستاسو خوښوي زه لیکم کیلیبري نو کیلیبري فونټ به ما ته څه شي اپلای شي په دغه پیراګراف باندې اوس وخت کې یو شانته دی که زه دا خپل پیج ریفرش کړم نو د دې دغه سټایل څه شو بدل شو دغه شان موږ هر یو فونټ چې غواړو موږ اپلای کولی شو خو موږ سره بله طریقه دا ده چې موږ سره که چیرې په یو فونټ کې مطلب سپیسز وي ټایمز رومن فار ایگزامپل هغه کې به تاسو هغه بیا ډبل کوټ یا سنګل کوټ کې لیکلی شي فار ایگزامپل زه راځم دلته یو څه فونټس په مایکروسافټ ورډ کې وګورو مایکروسافټ ورډ کې ټایمز رومن زه کاپي کوم نو دغه دوه موږ څه ته ورکوو ان کیس که چیرې ما سره دا یو فونټ موجود نه وي د چا په سیسټم کې موجود نه وي نو دا دویم دی واخلي نو بیا موږ څه کوو دا موږ دویم فونټ یوز کوو اوس دې فونټ کې ما سره څه دي سپیس پکې شته نو پکار ده چې زه دته څه ورکړم دته زه دا هغه ورکړم نو که چیرې دا اول سپورټیبل نه وي نو دا دویم ما سره څه کوي سپورټ کوي نو ما سره همغه اول سپورټیبل دی نو همغه سپورټ کوي که زه فار ایگزامپل په دې سپیلنګ کې چینج راولم فار ایگزامپل زه دا ولیکم نو
اوس دا فانټ صحیح نشو نو دا سپورټیبل نه ده نو ما سره به هغه دویم سپورټ کوي نیو ټایمز رومن ما سره سپورټ کولی چې دا کوم دویم ما ورکړی نو دغه شان مونږ کولی شو چې مختلف فانټس د یو نه زیات مونږ څه کړو اضافه فار ایگزامپل زه وایم چې وردانا نو وردانا فانټ دی واخلي نو اوس بای ډیفالت به ما سره وردانا نه اخلي ولې چې ټایمز نیو رومن سپورټډ ده صحیح ده اوس که د سپیلنګ کې زه چینجز راولم زه داسې ولیکم نو اوس به ما سره وردانا ته داسې شي کنورټ شي وردانا یې واخیست ولې چې یو سپورټډ نه وه چې کوم سپورټډ وي نو هغه موږ سره اخلي نایم رومن نو اوس په دې کیس کې که زه دا خپل فایل سیو کړم اوس به ما سره څه اخلي اوس به ما سره کیلیبري سپورټ کوي ولې چې د ټول نه فرست ما کیلیبري ډیفاین کړی نیکسټ موږ سره دی فانټ ویټ فانټ ویټ موږ سره څه کوي فانټ ویټ موږ سره ټیکسټ څه کوي بولډ کوي زه لیکم بولډ نو موږ سره به دغه ټیکسټ څه شي بولډ شي که زه ولیکم چې لایټر نو اوس به موږ سره لایټر شي د نارمل ټیکسټ نه به هم لږ نري شي صحیح ده او که زه ولیکم فار ایگزامپل چې بولډر نو موږ سره به اول به بولډ ټیسټ کو بیا به بولډر ټیسټ کو نو بولډ شو که اوس دغه شان زه لیکلی شم چې بولډر نو بولډر به د هغه نه لږ زیات بولډ وي هغه نه به لږ شان کم فرق وي دغه شان مونږ کولی شو چې د دې نه علاوه مونږ د خپلې خوښې په اندازه ویلیوز ورکړو د دې ویلیوز د 100 نه واخله تر 900 پورې ویلیوز ده نه پکسل پکې شته او نه پکې پرسنټیج ته صرف خپل دغه ویلیوز یې اندازه ده 100 نه واخله تر 900 پورې چې کومه ویلیو تاسو ورکول غواړئ زه دا سیف کوم سوري نو دومره شو اوس که فار ایگزامپل زه دا راشم دا ورته وایم چې دا ما سره څو دی 600 دی او سیو یې کړم اوس یې بولډنس تاسو وګورئ بولډنس یې زیات شو که تاسو 900 کوئ که 100 کوئ که 200 کوئ که 300 کوئ تاسو کولی شئ هره ویلیو ورته اساین کړئ نو د همغه ویلیو په اندازه به تاسو سره داسې تاسو ټیکسټ شي بولډ کېږي نو زه به راشم همدغه 600 به کم دا نو ما سره دا نارمل دا شو نیکسټ مونږ سره فانټ ویټ نه بغیر مونږ سره بل دی فانټ سټایل فانټ سټایل په ذریعه مونږ کولی شو چې نارمل که نارمل ولیکو نو مونږ سره چې څنګه ډسپلی کېږي هغه شان به ما سره ډسپلی کېږي څنګه مخکې اوس هم دی او که دلته مونږ فار ایگزامپل زه ورکړم ایټالیک نو مونږ سره به داسې کېږي ایټالیک شو کېږي دغه شان بله ویلیو ما سره ده اوبلیک او ایټالیک دواړه سیم دي دواړه سیم کار کوي دواړه موږ سره څه کوي ایټالیک ډسپلی کېږي زه ایټالیک ولیکم او که اوبلیک ولیکم دواړه سیم دي نو د ده موږ سره دوه پراپرټیز یا به نارمل وي او یا به ایټالیک وي نیکسټ موږ سره د فانټ سایز دی فانټ سایز که زه ولیکم نو د فانټ سایز په ذریعه موږ کولی شو خپل ټیکسټ ته ډفرنٹ سایزز ورکو مونږ کولی شو په پکسلز کې ولیکو زه لیکم 44 پکسلز نو مونږ سره به په 44 پکسلز کې د دا سایز شي که زه فار ایگزامپل د ده نه لیست لیکم زه وایم 66 پکسلز نو ما سره به 66 پکسلز ته کنورټ شي چې څومره ډېر سایز زه ولیکم هغومره ډېر سایز اخلي او که څومره لږ سایز ولیکم هغومره مونږ سره کم سایز اخلي فار ایگزامپل زه لیکم 21 پکسل نو مونږ سره به 21 پکسلز په اندازه داسې شي شو شي د دې نه علاوه چې مونږ پکسلز کې د ویلیوز ورکو مونږ کولی شو دلته کیورډز هم ورکو زه لیکم فار ایگزامپل سمال ویلیو لیکم نو ما سره به سمال شي دغه شان مونږ کولی شو چې تاسو ګورئ چې زه کله څنګه سمال پریس کړم نو سمالر تاسو سمالر هم لیکئ نو هغه به لږ ډېر کوچنی ډسپلی شي نور به هم کوچنی شي او که زه دلته ولیکم چې ایکس نو ایکس سمال تاسو ته راځي ایکس سمال دا به لږ ډېر سمال وي تاسو ګورئ دا او ډبل ایکس سمال به نور هم تاسو رسوي د ده نه هم نور هم کوچنی وي ډېر کوچني شو دا موږ سره څه ده د سمالر ایکس سمال او ډبل ایکس سمال د ایکس مطلب څه د ایکس مطلب ایکسټرا سمال یعنی ډېر کوچنی
دا مونږ کولی شو چې استعمال کو دغه شان مونږ کولی شو چې لارج یوز کو زه نارمل سمال لیکم تاسو ته به دا چینجز معلومات وشي دومره شو اوس زه لیکم فار ایگزامپل لارج مې ولیکه نو تاسو وګورئ تاسو سره به دا ټیکسټ شي لارج شي که زه ولیکم چې لارجر نو اوس به څه شي د ده نه به هم لږ نور هم زیات شي د دغه کیورډز په ذریعه موږ هم کولی شو چې د ته ویلیوز ورکو او د ته موږ سایز ډیفاین کړو زه لیکم ایکس لارج یعنی ایکسټرا لارج موږ سره لږ نور هم لارج وي او که ډبل ایکس لارج زه ولیکم نو موږ سره به ایکسټرا لارج د دې په ذریعه موږ کولی شو چې څه ډیفاین کړو فانټ ته خپل سایز ډیفاین کړو نو موږ کولی شو د دې په ذریعه څه وکړو دا ډیفاین کړو زه صرف لارج لیکم تر څو موږ سره نارمل ټیکسټ شي ډسپلی شي نو دا موږ سره څه دا موږ سره د فانټ پراپرټیز دي د سی ایس ایس په ذریعه چې موږ فانټ څنګه کنټرول کولی شو مخکې لیکچر کې موږ د ټیکسټ پراپرټیز ویلې چې ټیکسټ څنګه موږ کنټرولولی شو په دې کې موږ څه ویلې فانټ څنګه کنټرولولی شو نو دا ستاسو دغه لیکچر و نیکسټ موږ سره ټاپک دی د سی ایس ایس بیکګراؤنډ پراپرټیز په ذریعه موږ کولی شو چې بیکګراؤنډ ورکو بیکګراؤنډ ته مختلف کلرز راولو یا کلرز ورکو یا امیج راولو نو موږ سره د ټول نه اول دی بیکګراؤنډ ډیش کلر موږ کولی شو باډي ته هم ورکو یو پی ټیګ ته هم ورکو او هر څه ته ورکو فار ایگزامپل زه لیکمه باډي او د ټول نه اول لیکم بیکګراؤنډ ډیش کلر او زه لیکم چې فار ایگزامپل دا د موږ سره څه وي ریډ نو بیکګراؤنډ ډیش کلر په ذریعه موږ کولی شو باډي ته یا any other HTML ټیګ یا بلاګ که هغه ډیو وي که هغه موږ سره پی وي که هر څه وي هغه ته موږ څه ډیفاین کړو یو کلر ډیفاین کړو دا د بیکګراؤنډ ډیش کلر په ذریعه موږ کولی شو دغه شان دغه بیکګراؤنډ ډیش کلر زه پی ته هم سپیسیفای کولی شم پی ټیګ ته ما لیکله نو زه لیکم بیکګراؤنډ ډیش کلر او زه د دې کلر وایم چې فار ایگزامپل ګری دی وي د دې پیراګراف بیکګراؤنډ کلر دې څه وي ګری وي دا صرف د دې پیراګراف ساحه ده نو موږ سره د څه شوه د ګری کلر شو دغه شان موږ کولی شو فار ایگزامپل زه دغه پی ټیګ ته راځم او دغلته زه وایم چې دغه یو لاین دی فار ایگزامپل د دې کلر دې څه وي د دې بیکګراؤنډ کلر دې ما سره بیل وي نو ډېر سمپل خبره ده تاسو یوز کوئ سپین ټیګ موږ ویلو سپین ټیګ او سپین ټیګ تاسو څه کوئ کلوز کوئ سپین ټیګ تاسو څه کوئ کلوز کوئ اوس سمپل خبره ده ته وایې چې سپین ټیګ چې کوم یو دی یا فار ایگزامپل تاسو ورته یو کلاس جوړ کړئ هغه کلاس دغه سپین ټیګ ته اساین کړئ دواړه طریقې صحیح دي نو سپین ټیګ ته زه وایم چې بیکګراؤنډ ډیش کلر او د دې کلر دی فار ایگزامپل لایټ بلو د دغه سپین ټیګ کې چې څه مو راوستي دي تاسو وګورئ دغه ځای کې دغه کلر لږ څه شو بدل شو نو دا موږ سره کومه پراپرټي ده بیکګراؤنډ ډیش کلر چې موږ کولی شو HTML هر یو ټیګ ته هر یو ایلیمنټ ته موږ څه ورکو بیکګراؤنډ کلر ورکو که هغه موږ سره باډي وي که هغه موږ سره پیراګراف وي که هغه موږ سره H1 to H6 وي که هغه موږ سره ټیبل وي که هغه موږ سره په ټیبل کې TD وي TR وي که هغه موږ سره فارم وي که هغه موږ سره هر څه وي موږ کولی شو چې هغه ته څه ورکو هغه ته بیکګراؤنډ کلر ورکو د بیکګراؤنډ ډیش کلر پراپرټي په ذریعه باندې نیکسټ موږ سره د بیکګراؤنډ ډیش امیج زه راځم او په باډي کې بیکګراؤنډ ډیش امیج لیکم بیکګراؤنډ ډیش امیج په ذریعه موږ کولی شو چې خپل بیکګراؤنډ ته څه راولو یو امیج راولو نو بیکګراؤنډ ډیش امیج چې ولیکم سمپلی هغې نه پس کالن نه پس لیکم URL او په URL کې دننه زه لیکم څه زه لیکم خپل پات چې کوم پات څنګه پاتس موږ ډیفاین کړي په امیج کې موږ سره ابسولوټ پات ته ریلیټیو پات ته په هغه ټولو په ذریعه موږ سره دغه ټول سیم ټو سیم همغه شان کار کوي همغه شان موږ کولی شو چې څه کړو اپلای کړو نو فار ایگزامپل ما سره چې دا پیج ما په کوم ځای کې سټور دی دلته M فولډر دی او په M فولډر کې img1.jpg امیج دی موږ کولی شو دغه امیج راولو نو ویری سمپل تاسو ولیکئ m/img1.jpg نو دغه امیج به تاسو سره څه شي په بیکګراؤنډ کې ډسپلی شي نو تاسو سره څه شو دا ډسپلی شو نو موږ د دې په ذریعه کولی شو چې څه وکړو
دغه ایمیج ډسپلی کو او په باډي کې راولو یا فار ایگزامپل په یو ډیو ټیګ کې راولو یا په یو بل ځای کې راولو چې چېرته زموږ خوښه وي موږ یو عکس راوستلی شو. نیکسټ پراپرټي موږ سره د دې دا ده موږ سره بیکګراوند ډش ریپیټ زه لیکم بیکګراوند ډش ریپیټ. بیکګراوند ډش ریپیټ یو ویلیو دا ریپیټ که زه ریپیټ ولیکم نو سیم ټو سیم چې ریپیټ کیږي به او که زه ولیکم چې نو ریپیټ نو ما سره به نه ریپیټ کیږي یو ځل به ډسپلی کیږي. تاسو ګورئ لاندې به هم نه او دلته به هم سي دا موجود نه دي. موږ به یو بل ایمیج راولو چې د هغه سایز څه وي لږ کوچنی وي. فار ایگزامپل زه به یو ایمیج راواخلم د دې سایز هم لږ غټ دی دا به کوچنی کو نو راځو ایډیټ ته ریسایز او د دې سایز چې څومره دی نو دا زه وایم چې دا 1400 هغه ده نو دا وایم چې دا د ما سره څه شي دا د ما سره 600 سوري او دومره سایز دي شي نو دومره سایز شو. سیو مې کو ایمیج او اوس دا زه کټ کوم دي نه او هغه ام فولډر ته څه کوم پیسټ کوم pic1.jpg زه د دې په څه لیکم ام فولډر کې موږ سره څه ده د pic1.jpg په نوم فایل عکس تصویر راغو او زه راځم دا ما سره څه شو راګورئ صرف یو ځلې ما سره ډسپلی شوی ده pic1.jpg په بیکګراوند کې بس ولې ځکه چې ما ورته ولیکه چې نو ریپیټ. اوس که چیرې موږ ورته یو ریپیټ ده نو هرې خواته ریپیټ کیږي که سمپل ریپیټ وي یا فار ایگزامپل نارملی ډیفالټ ویلیو د ده څه ده ریپیټ ده نو هرې خواته څه کیږي ریپیټ کیږي. او که زه ولیکم چې نو ریپیټ نو ریپیټ نو یو خواته هم څه کیږي نه ریپیټ کیږي هم یو ځل ډسپلی کیږي. نیکسټ خبره دا ده چې که زه ولیکم چې ریپیټ ډیش ایکس نو موږ سره به ریپیټ کیږي خو صرف یو طرف ته ګورئ ریپیټ ډیش ایکس ورټیکلی ریپیټ شو او بس. او که زه ولیکم چې ریپیټ ډیش واي نو موږ سره به صرف ورټیکلی ریپیټ کیږي او مخکې که ایکس ولیکو هارزنټلی ریپیټ کیږي او که وای ولیکو ورټیکلی موږ سره څه کیږي دا ایمیج ریپیټ کیږي. نو سمپلی زه به بیرته ولیکم چې نو ریپیټ موږ سره دی نه ریپیټ کیږي نو ریپیټ موږ سره دی نه ریپیټ کیږي. نو دا موږ سره د څه شو د پراپرټي شو. بل موږ سره دا بیکګراوند ډیش پوزیشن بیکګراوند ډیش پوزیشن څه کار کوي بیکګراوند ته پوزیشن ورکوي. بای ډیفالت تاسو وګورئ دا موږ سره لیفټ ټاپ ده ټاپ لیفټ دا موږ سره رائټ ټاپ دا موږ سره رائټ باټم دا موږ سره لیفټ باټم دی او دا موږ سره رائټ سنټر دا موږ سره لیفټ سنټر دا موږ سره ټاپ سنټر او دا موږ سره باټم سنټر. هر یو ځای ځان ته څه لري یو ویلیو لري ستاسو سره په چپټر کې دا ټول لیکل شوي دي. نو موږ سمپلی د پوزیشنینګ کوو د څه پراپرټي په ذریعه بیکګراوند پوزیشن په ذریعه زه لیکم بیکګراوند ډیش پوزیشن بیکګراوند پوزیشن پراپرټي په ذریعه زه کولی شم چې دته پوزیشنینګ وکړم. زه لیکم فار ایگزامپل بای ډیفالت دا لیفټ ټاپ دی لیفټ ټاپ سپیس سره به تاسو لیفټ ټاپ ولیکئ او تاسو سره به هم سیم ټو سیم دلته به ډسپلی کیږي صحیح ده. اوس که زه ولیکم چې لیفټ ټاپ مې ولیکه لیفټ باټم نو موږ سره به دا ایمیج اوس دلته لاندې ډسپلی شي. لاندې ولې ډسپلی کیږي ځکه چې موږ سره ټیکس نشته موږ سره په دې کانټینټس په دې کې موجود نه دي. که کانټینټس موجود شي نو دا موږ سره لیفټ باټم ته راشي. راځو لږ کانټینټس به پکې اضافه کوو. دا چې کوم پاراګراف دی دا به زه دلته کاپي کړم او دلته به پیسټ کړم. تاسو اوس وګورئ ستاسو تصویر چېرته لاړه دلته راغی دلته لاندې ډسپلی شوی ده ولې چې موږ ورته سایز څه ښودلی لیفټ باټم ښودلی نو دلته راغه دا صورت څه شو ډسپلی شو. د پی ټیګ نه به زه دا بیکګراوند لرې کړم ګری بیکګراوند نو موږ سره به دا څه شي پراپر ډسپلی شي. سیف
تاسو وګورئ تاسو سره دا چیرته ډسپلی کیږي لیفت باټم طرف ته داسې کیږي ډسپلی کیږي دا ځکه چې موږ ورته پوزیشن سپیسیفای کړی او که زه ولیکم چې لیفت ټاپ لیفت باټم لیفت سنټر ولیکم لیفت سنټر ولیکم نو موږ سره به داسې کیږي لیفت طرف ته سنټر کې ډسپلی کیږي دغه شان تاسو کولی شئ د هر یو لیفت رائټ هر یو سره سنټر ټاپ باټم دا درې واړه څه کې یوز کړي زه لیکم چې رائټ سنټر به اوس موږ سره دا بل طرف ته څه کیږي ډسپلی کیږي که زه ولیکم چې رائټ ټاپ نو رائټ طرف ته موږ سره څه کیږي بل ډسپلی کیږي او که زه ولیکم چې رائټ باټم نو موږ سره به رائټ طرف ته لاندې ډسپلی کیږي چې کوم ځای زموږ خوښه یې موږ ته څه کیږي ډسپلی کیدلی شي نو دا موږ سره څه دی پوزیشنینګ دی دغه شان موږ کولی شو دته د پکسلز په ذریعه هم ورکو فار ایگزامپل زه وایم چې د پوزیشنینګ دی ایکس او واي کې موږ دته ویلیو ورکولی شو ایکس او واي ایکس مطلب چې موږ سره هاریزنټلی د دې طرف نه شروع که څومره سپیس دی واخلي او واي مطلب د بر نه ورټیکلی څومره سپیس لاندې دا ډسپلی شي اوس زه دلته لیکم فار ایگزامپل چې ما سره دی 44 پکسلز ورټیکلی او 66 پکسل موږ سره دی د بر نه لاندې څه شي ډسپلی شي تاسو اوس وګورئ دې پوزیشن کې شو 44 پکسل سپیس دلته دی او 66 سپیس دلته دی نو دا موږ د څه په ذریعه پوزیشنینګ کولی شو دا موږ د پکسلز په ذریعه د یو پوزیشن ښودلی شو فار ایگزامپل که زه دا نه لیکم زه ورته لیکم چې ما سره د بالکل سنټر کې شي نو تاسو کولی شئ چې فار ایگزامپل ولیکئ سنټر نو بیا به هم تاسو سره څه کیږي دا سنټر کې ډسپلی کیږي او که داسې نه کوئ تاسو کولی شئ 50% ولیکئ پرسنټیج کې هم تاسو دته ویلیو ورکولی شئ فار ایگزامپل زه لیکم 50% نو بیا به هم ما سره دا په سنټر کې ډسپلی کیږي ولې چې هر طرف نه 50% ده اوس که موږ غواړو چې سنټر کې د راشي نو موږ به پرسنټیج یوز کوو پرسنټیج د ټولو نه ښه طریقه ده نیکسټ موږ سره ده بیکګراؤنډ اټیچمنټ اوس که زه فار ایگزامپل د ده ورکم 44 او 66 پکسل دوباره زه ته 44 پکسلز او 66 پکسلز ورکوم اوس زه سیف کوم دا چې کله زه ریفریش کم اوس که زه دا بیکګراؤنډ لاندې بوزم نو موږ سره دا ایمیج به راځي زه به راشم دغه ټکس به لږ نور هم زیات کړم موږ سره بیا د معلومات ښه واضحه وشي کاپي تاسو اوس وګورئ چې زه کله سکرولینګ کوم دا ایمیج به راځي اوس موږ سره د دې دپاره خپل پراپرټیز دي بیکګراؤنډ اټیچمنټ دلته زه کلیک کوم بیکګراؤنډ اټیچمنټ پراپرټي د بای ډیفالت ویلیو موږ سره څه د سکرول کوي نو موږ سره همدغه شان سکرول کیږي او که زه ولیکم چې فکسډ نو زه لیکم فکسډ اوس به ما سره دا سکرولینګ کې دا نه خوځېږي هم ځای په ځای به څه وي ولاړ وي صحیح ده نو دا موږ سره څه شو بیکګراؤنډ اټیچمنټ بل موږ سره بیکګراؤنډ سایز دی بیکګراؤنډ پوزیشنینګ مونږ ویلې چې کوم طرف ته وي بیکګراؤنډ سایز څه کار کوي د ایمیج ته سایز ورکوي بیکګراؤنډ ډیش سایز بیکګراؤنډ سایز په ذریعه تاسو کولی شئ دته مختلف آټو ویلیو ورکوي آټو ویلیو اټومیټیکلی چې کوم ځای کې دا تاسو سره چې څومره سایز ده د ایمیج هغومره راخلي که زه فار ایگزامپل ولیکم چې کور نه څه مطلب کور نه مطلب دا چې څومره د دې ایمیج سایز ده هغومره به ستا د هغه سایز د هغومره به راځي دا بر او دې طرف ته ځای ځکه پرېښودو چې موږ خپله دغه دوه ځایونه ورته ښودلي چې دا ځای به تش پرېږدي بل موږ سره دا کنټین بله ویلیو ده کنټین څه کار کوي کنټین دا کار کوي چې د ده ویت څومره وي هغومره ده خو د ده چې کوم هایټ دی هغه به اټومیټیک وي چې څومره ایمیج ده خو چې د ده کوم ویت ده هغه د موږ سره د دې باډي برابر وي که دا ډیف کې ته اخیستی د ډیف برابر به وي او که تا باډي کې اخیستی د باډي برابر به وي نو دا موږ سره څه ده د بیکګراؤنډ سایز پراپرټي ده
نیکسټ مونږ سره دا د شارټ هند مونږ کولای شو څنګه شارټ هند نه مطلب دا چې مونږ کولای شو د بیک ګراوند پراپرټي صرف او صرف بیک ګراوند پراپرټي په ذریعه دا ټول مونږ سکو سپیسیفای کو فار ایگزامپل زه ول لیکم چې د کلر دی فار ایگزامپل ریډ وی سپیس چې کوم مونږ سره ایمیج دی دا را واخله کټ او دلته پیسټ کړه د یو ټیګ یو پراپرټي په ذریعه دا ټول مونږ سکو ډیفاین کو پراپرټي د سوي دا دی نو ریپیټ وی نو ریپیټ او دا غینه پس فار ایگزامپل پوزیشن د چرته ده پوزیشن مونږ ورته لیکو یا فار ایگزامپل مونږ دا ویلیوز لیکو دا ټول مونږ په یو ځل سکو سپیسیفای کو په یو بیک ګراوند اټریبیوټ سره نو مونږ سره به دا ټول څه کوي یو شان کار کوي نو څنګه پراپرټیز چې مونږ مخکې ډیفاین کړیو مونږ سره سوري مونږ سره په دې کې صرف او صرف کنټینټ کار نه کوي چې کنټینټ مونږ ختم کړو مونږ سره نور ټول پراپرټیز په دې باندې څه کېږي اپلای کېږي په یو ځای نو بیک ګراوند کلر دی مونږ سره ریډ وي ایمیج دی پکې راشي دا یو ایمیج دا ریپیټ تنه وي د لیفت طرف نه دی 44 پکسلز او د رائټ طرف نه دی 66 پکسلز وي او فکسډ دی وي نو مونږ سره به دغه شاندار ایمیج څه کېږي ډسپلی کېږي راځو دا څه کوو ریفریش کوو نو مونږ سره ګورو یو ایمیج راغو او دا څه دی فکس دی نو مونږ کولی شو شارټ هینډ دغه بیک ګراوند پراپرټیز ټول څه کو په یو ځای یوز کو نو دا اوس تاسو سره په سی اس اس د سی اس اس فونټ پراپرټي او د سی اس اس دغه شان چې کوم بیک ګراوند پراپرټیز دا مونږ یو ځای ډسکس کړل ستاسو توجه نه مننه تھینک یو